بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ سید عادل افیشل یوټیوب چینل او زه تاسو کوربه سید عادل. نن به در سره د حاتم طایی هغه دریم ټوک یعنی اخیری ټوک به تاسو سره شریکوم. که چېرې دا کیسه تاسو په اف ام 90.8 وطن رادیو تخبای باندې نه وي اورېدلي نو نن یې درته لایو شریکوم. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې بخښونکی او مهربانه دی. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمامو مخلوقاتو روحونه د هغه په قبضه کې دي. د وطن رادیو اف ام 90.8 ډېرو خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کوي. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګران اورېدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر اتوار په ورځ باندې د 11 بجو نه د 12 بجو پورې موږ راځو او ستاسو دپاره موږ خپرونه راوړو. کیسه به درته وایم کې موږ تاسو سره ښکلې خپلې روایتي کلتوري او دغه شان تاریخي داستانونه کیسې تاسو سره موږ په دې کې شریکو. نن چې زموږ سره کومه کیسه ده نو هغې اخیري ټوک دی د حاتم طایی هغه 3 سواله چې کوم ته حسن بانو ورته ویلي و چې منیر شامي چې کله حسن بانو خوښه شوه نو هغې ورته وویل چې زما 7 شرطونه دي. هغه 7 شرطونه به پوره کړي. هغه 7 شرطونه څه هغه 7 سواله په هغه یو سوال کې تقریبا موږ تر 5 سواله پورې راورسېدو چې 4 شرطونه حاتم طایی پوره کړو. اوس 5 شپږم او 9 دا شرطونه پاتې دي. نن به ستاسو سره هغه بقایا حصه شریکوم او کوشش کوو خپله هڅه کوم چې همدغه کیسه نن په دې خپرونه کې راټوله کړو د خیره سره. نو راځئ چې کیسې ته غوږ شو. د 4 سوال د پوره کولو نه پس چې کوم دی حسن بانو ډېره زیاته خوشحاله شوه او د حاتم طایی ډېره زیاته مېلمستیا وکړه او حاتم طایی ورته د 5 سوال تپوس وکړه. حسن بانو ورته 5 سوال بیان کړو. 5 سوال پنځم سوال دا و چې د کوهې ندا خبر دی راوړي. د کوهې ندا خبر دی راوړي. حاتم طایی 5 سوال پوره کولو دپاره روان شو. یو ځای ته ورسېدو چې په هغه ځای کې جنازه ولیدله. سړو چې د نو مړه به ښخولو خو خپل رسم یې وښودلو چې څو پورې میلمه نه وي راغلی جنازه به نشي ښخولی. بیا حاتم طایی چې کوم دی هندوستان ته لاړو. هغلته یوه ښځه چې مړه وه او په اور سوځېدله ولیدله. د هندوستان نه کوهې ندا ته لاړو او یو داسې ښار ته لاړو چې هغلته یو قبرستان هم نو. هلته کې هغه ښار کې چې کوم دی بلکل قبرستان نو. د هغه ځای خلکو به خپل بیمار حلالولو او خوړلو به. حاتم د دوی نه هم وړاندې لاړو او یو داسې ملک ته ورسېدو چې مړې ښځې سره به ژوندی خاوند په قبر کې ښخولو. دغلته د یو غیر ملکي سړي حاتم مدد وکړو او دی د قبر نه ژوندی وویستو. حاتم چې وړاندې لاړو نو ازمري هتیانو په منډه کړي ولیدل چې ټول هتیان او ازمري ټول په منډه دي. حاتم ته معلومه شو چې څه بلا خو راغلې ده. حاتم هغه بلا په توره باندې مړه کړه او ځناور یې ترېنه ټول خلاص کړل او د دې بلا سر یې پرې کړو او ځان سره یې وساتلو. یو ښار یې ولیدلو چې وران ویجاړو. بادشاه یې په محل کې دا خلک دې بلا نه ډېر زیات ویارېدل. حاتم د هغه بلا سر وښودلو چې ها دا د هغه بلا مې دله مړه کړې ده. سر مې ځان سره راوړی د هغه بلا. ټول خلک او بادشاه چې کوم دی ډېر زیات خوشحاله شو. بادشاه ته یې ووایي چې زه کوهې ندا ته ځم. بادشاه حاتم طایی ته ډېر نصیحت وکړو چې هلته مه ډېر خطرناک ځای دی منې کړو خو هغه نه منې کېدو. د بادشاه سړو کوهې ندا ته حاتم ورسولو او د سکندرآباد ښار ته یې ورسولو. د هغه ځای بادشاه ته ورغی. بادشاه ترې د راتلو سبب وپوښته چې ته څنګه راغلی. حاتم ورته د منیر شامي ټوله کیسه بیان کړه. بادشاه ورته ووایي ای عزیزه ته چې دلته کې پاتې شي نو په خپله به د کوهې ندا اواز واورې. حاتم ورته وایي چې بادشاه سلامت ستاسو اجازت ته پاتې به شم. حاتم هلته پاتې شو. یوه شپه د کوهې ندا نه اواز راغلو. څنګه اواز راغلو؟ یا اخي. حاتم یو ځوان ولیدو چې مخ یې تک سور او د ده غر طرف ته بې اندازې منډه کړه. حاتم دی منع کړو چې منډه مه وه لیکن حاتم له په غوسه کې ټېله ورکړه او په خپله غر ته په منډه لاړو روان شو. حاتم یوه میاشت پورې هلته و. دې ښار کې هغه یو میاشت پاتې شو. په دې موده کې 15 ځله د کوهې ندا نه اواز راغلو او هر ځل به یو زلمی دې غر ته تللو او واپس به نه راتلو. دې دوران کې د حاتم یو سړي سره دوستي جوړه شوه. دغه د دوستی خو ډېر تکړه و. اتفاقا دې ځل د ده نمبر و. د ده مخ سور شو او چې څه غر ته ځغلېدلو نو حاتم یې د ملا نه ونیولو او دواړه غر ته ورسېدل. د غر د پاسه یو کړکۍ وه
او یو کاڼی په ځمکه پروت و. د حاتم دوست په کاڼي ودرېدو، مخ یې زړ شو او په کاڼي را پرېوتو. حاتم دا خیال وکړو چې دی جوړ مړ شو، ځمکه سمه شوه او دی پکې ډوب شو. حاتم د ډېر افسوس شو. حاتم در په در ګرځېدو. 2 میاشتې تېرې شوې. حاتم د وینې یو دریاب ولیدو. حاتم په کښتۍ کې سور شو او پورې غاړې ته لاړو. هغلته یو بل تالاب ولیدو. حاتم د اوبو اخیستلو دپاره لاس تالاب ته دننه کړو. د لاس د چانده د دا یو لاس د چاندی شو. حاتم ویارېدو او لاس یې زر راوویستو او بل دریاب نه پورې وتلو. هغلته یو غر ته ورسېدو چې پکې هیرې، جواهر او ملغلرې پکې شیندلې پرتې وي. حاتم ترېنه سره واغستې. دې نه وروسته یو تالاب ته ورسېدو. حاتم د مخ لاس ویندلو دپاره اوبو کې لاس وردننه کړو. د چاندی هغه لاس یې سم شو، لیکن نوکونه یې د چاندی پاتې شو. دې نه وروستو د اور دریاب نه په یو کښتۍ کې تیر شو. دا لاره ډېره د خطرې وه. دیوانو او پیریانو سره مقابلې وکړې. په لاره کې خواجه حضر ورسره هم امداد وکړو او د اور د دریاب نه سلامت وویستلو. دی یمن ته نږدې و چې یو کلیوال سره ملاقات وشو. د ده په ذریعه کې د خیریت خبر کور ته ولېږلو او په خپله ښار شاهي آباد ته لاړو. منیر شامي یې ځان سره کړو او حسن بانو ته ورغلو او دې ته یې 5 سوال ټوله کیسه وویله. حسن بانو ډېره زیاته خوشحاله شو. سمه په جامو کې نه ځایېده. د حاتم ته یې ډېره مېلمستیا وکړه. دې نه وروسته حاتم د حسن بانو د 6 سوال تپوس وکړو. د 6 سوال تپوس کولو نه مخکې ورته د کوه ندا ټول حال بیان کړو. 6 سوال څه و؟ 6 سوال دا و چې د مرغابۍ د اګۍ قدرې ملغلره چې ماله څوک راوړي. حسن بانو چې 6 سوال حاتم ته وویل نو روان شو. څه ګورم چې نه ګورم یو ځنګل ته ورسېدو. د اونې لاندې کېناستو، فکر یې کولو. په اونه کې د ناتکۍ جوړه مارغانې ناستې وي. نو مارغه حاتم ولیدو او ښځې ته وایي وګوره د یمن بادشاه څه په فکر کې ناست دی، ته یې غم لرې کړه. ښځې ورته ووایي د دې نه بله ښه خبره کوم ځای کیدی شي. دې ووایي که حاتم ویښ وي نو وادې وري. دی د زمونږ سره او سپینې وزرې یعنې باڼې جمع کړي او ځان سره دې وساتي، ځکه چې دا به د په کار راشي. پخوا زمانه کې څه مارغان د 3 کالو د الوتو نه پس د قهرمان دریاب په غاړه کېناستل او هغوی اګۍ واچولې. په دې کې یوه اګۍ د ملغلرې په شان وه چې هغه بادشاه شمشاه ته ورسېده. دې نه وروسته د برزخ بادشاه یار بادشاه د یارې سلیماني نه واغسته او اوس هغه سره ده. دویمه اګۍ مسعود سوداګر سره ده. د یو ښار جوړ کړو او د دې زوی برزخ شو چې دولت یې وګټلو. اوس هغه اګۍ حسن بانو سره ده. ناطقه مرغۍ وویل چې زما سرې بڼې چې اوسېږي او د دې ایرې په ځان وبږي نو شکل به یې د دیو په شان شي، او چې کله سپینې وزرې اوسېږي ایرې په ځان پورې کړي نو دی به په اصلي صورت کې شي. حاتم د دې مارغانو خبرې ټولې واورېدې. حاتم پاڅېدو او د مارغانو بڼې را جمع کړې او ځان سره یې کړې او روان شو. په لاره کې یو تالاب سره یو ښایسته مار یې د سپین رنګ ولیدلو. حاتم یې چې ولیدلو تالاب ته کوز شو. د مار کوزېدو سره سم د تالاب نه څو ښاپیرۍ حاتم دپاره تحفې راوړې. تالاب نه راووتې. د ښاپیرو نه وروسته یو ښایسته ځوان راووتو او حاتم ته یې سلام وکړو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاتم ته یې ووایي زما نامه شمس ده، زه پیری یم. یو ځلې ما په بني آدمو د حملې اراده وکړه. د خدای پاک په قهر و غضب زه مار شوم او په کلونو باندې ماروم. ما ته په خوب کې وویل شو چې په دې لار به حاتم تای تیریږي. ته چې هغه ووینې نو په اصلي حالت کې به شې. ما د کلونو نه ستا انتظار کولو. د خدای پاک شکر دی چې نن ته ما ولیدې او زه په اصلي حالت کې شوم. حاتم ورته ووایي چې ای بادشاه زه برزخ ته تلل غواړم. ما اورېدلی دي چې بادشاه یار سلیماني سره یو ملغلره ده چې د مرغابۍ د اګۍ د برابر ده. ده ورته ووایي چې بېشکه ورسره شته دی. د پیریانو بادشاه حاتم یو ډولۍ کې کېنولو او ښاپیرو سره روان کړو. په لاره کې یو سرکش دیو حاتم او ښاپیری قید کړل. یو ښاپیری شمشاه بادشاه خبر کړو. شمشاه بادشاه په غصه شو، راغلو دیو یې هلاک کړو. حاتم او ښاپیری یې خلاصې کړې. دې نه وروسته ښاپیرو د بادشاه په حکم حاتم برزخ ته ورسولو. په لاره کې د حاتم شهزاده مهر اور سره ملاقات شو چې ما یار سلیماني لور سره واده کول غوښتل
حاتم ورله تسلي ورکړه چې بېغمه شه. حاتم ماهیار سلیماني محل ته لاړو. بادشاه ورته ووی ای حاتم څرنګه راغلی؟ ده ووی چې هغه ملغلرې لره راغلی یم چې د مرغابۍ د اګۍ برابر ده. بادشاه ورته ووی چې ای حاتم که تا د دې اګۍ د پیدا کولو حال بیان کړو نو اګۍ څه چې خپل لور درکولو ته هم تیار یم. حاتم ووی ای بادشاه د دې دپاره د شهزاده مهرور خاوند موضوع دی. بادشاه ووی ما ته منظوره ده. دې نه پس حاتم یار سلیماني بادشاه ته ټوله کیسه تیره کړه چې جوړه مارغانو ناطقه خپلو کې بیان کړی دی او حاتم اورېدلی دی. یار سلیماني ډېر خوشحاله شو. ملغلره حاتم ته حواله کړه او خپله لور یې شهزاده مرور ته ورکړه. حاتم یوه میاشت دغلته دیره دوی سره. په واپسۍ کې شاه شمس سره ملاقات وکړو او د هغه په مدد سره شیر شاه آباد ته ورسېدو. ملغلره یې حسن بانو ته حواله کړه چې دا والیجي دا هغه ملغلره ده او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. حسن بانو ډېره زیاته خوشحاله شوه او د حاتم او د منیر شامي ډېره زیاته مېلمستیا وکړه او د وم سوال تپوس یې ترېنه وکړو چې وایه بیبي ستا وم سوال څه دی؟ حسن بانو ورته وم سوال وي د حمام بادګر خبر راوړل. د حمام بادګر خبر راوړل دي. وم سوال زما دا دی او دا ستاسو اخري شرط دی. که چېرې دا تاسو پوره کو نو بس حسن بانو به د منیر شامي سره واده وکړي او که پوره مو نه کړو نو بیا به خفه کېږئ نه. ستاسو دغه لار او زما دا لار. حاتم د دې نه وروسته د حسن بانو وم سوال پوره کولو دپاره بیا در په در روان شو. په لاره کې څه خلک یې په جړا ولیدل. حاتم ترېنه تپوس وکړو. معلومه شوه چې یو پاگل هلک په کوهي کې پرېوتی دی. حاتم هغوی ته ووایي چې زه به یې راوباسم. حاتم کوهي ته کوز شو. هلک یې ولیدو چې یو ښاپېری سره خبرې کوي په کوهي کې. پاگل هلک ته کوهي ته پرېوتی دی او هلته د ښاپېری سره خبرې کوي. حاتم هلک ته نصیحت وکړو او ښاپېری سره بیا د میلاوېدو واده وکړه. حاتم هلک د کوهي نه راوویستو. حاتم وړاندې روان شو. یو ښار ته ورسېدو او هغلته ډېر تموال لګېدلي ولیدل. حاتم تپوس وکړو چې دا څه کیسه ده دلته؟ بیا ورته چا ووایي چې معلومه شوه ورته چې د دې ښار ټولو خلکو لوڼه ناوې کړي دي دې تموالو کې کېنولي دي. د یو کال نه پس یو اجدها راځي چې هغې نه بني ادم دلته جوړ شي. حاتم د هغې ښار بادشاه سره لیدل کتل وکړل او ورته یې ووایي چې دې ځل اجدها راشي نو تاسو ورته وایئ چې زموږ لوی سردار راغلی دی. د هغه نه تپوس وکړه. په دغه شپه د اجدها نمبر بس راغله. ځان نه انسان جوړ کړو او بادشاه له ورغلو. دې سړي شهزادګۍ خوښه کړه. بادشاه ته یې ووایي بادشاه ورته ووایي چې نن زموږ لوی سردار راغلی دی د هغه نه تپوس وکړه. د حاتم نه تپوس وکړو. حاتم ورته ووایي چې ای سړیه زما څو شرطونه دي دا پوره که. شهزادګۍ بوزه ستا شوه. دې سړي چې کوم دی دا چې کوم اجدها راغلی او د نه سړی جوړ شو. د شرطونه وپوښتل. حاتم ورته ووایي چې دا مهره به په اوبو کې سلوم د دې اوبه بس کې. دویم شرط مې دا دی چې په بوتل کې به ننوځي او بیا به راوځي. دریم شرط مې دا دی چې یوه ملغلره د مرغابۍ د اګۍ برابر د کویکاب په ملک کې ده دا به راوړي. دې سړي دا درې واړه شرطونه منظور کړل. وی ما ته منظور دي. حاتم زما د هر مهره په اوبو کې وسولوله او دې سړي له یې ورکړه چې دا وڅښه. د دې اثر چې کوم دی د اوبو سره د طاقت بالکل ختم شو. دا سړی واپس پیری و. په بوتل کې ننوتو. حاتم په بوتل باندې سر کلک کلک بند کړو او په اور کې وسېځلو او پیری لاړ و مړ شو. پیری خو سر وخوړو. بادشاه ډېر خوشحاله شو. د دې ډېره زیاته شکریه ادا کړه چې رستا ډېره زیاته شکریه ډېره زیاته شکریه. حاتم یې خپل محل ته بوتلو او ډېره مېلمستیا وله وکړه. او چې ډېره مېلمستیا وله وکړه د حاتم نه بیا تپوس وکړه چې ستا څه اراده ده؟ حاتم د حمام بادګر په نسبت ورته وښودل. بادشاه دې منع کړو چې یار مه ځه هلته هغه ډېرې خطرناکې لارې دي او ته به ور سر وخورې. لیکن حاتم ونه منل. ویې ویل چې دا سوال به ضرور پوره کوم. دغه ځای یو بزرګ سړی و. دا حاتم ته ووایي چې حمام ته خانه دوه لارې تللي دي. یو ښي طرف ته ځه اگر چې دا اوږده ده خو بې خطره ده او دویمه خطرناکه ده. ډېره لنډه لار ده خو ډېره خطرناکه ده. حاتم د خطرې په لار روان شو.
یو ځنګل ته ورسېدو چې زهریلې چمچورې پکې ولیدې. حاتم پکې د مادخرس مهره وغورځوله، هغه ټولې مړې شوې. وروسته د لړمانانو ځنګل راغلو. ځنګل چې راغلو نو په ځنګل ورغی او حاتم د مهرې په ذریعه ټول هلاک کړل. وړاندې چې لاړو نو یو ښار یې ولیدلو. د ښار خلکو حاتم ګیر کړو. دوی د چمچورو او لړمانانو تپوس وکړو چې ته دې ښار ته څنګه راغلی؟ یا په لاره خو د چمچورو ځنګل دی او بیا ورپسې ماران دي، لړمانان دي، ته څنګه راغلی؟ د ښار خلکو د حاتم نه دا تپوسونه کول او دی ګیر کړی دی. حاتم ورته ووایي چې هغه هر څه مې ختم کړي دي، اوس لاره بلکل صفا پرته ده. بادشاه چې د حاتم خبرې واورېدې نو حاتم یې محل ته بوتلو او د ده مېلمستیا یې وکړه. بادشاه د حاتم نه د راتلو تپوس وکړو چې وایه که نه ځوانه څنګه راغلی؟ حاتم د حمام بادګر متعلق ووایي. بادشاه ورته ووایي ای حاتم، هغه یو جادو دی چې ځې نو واپس به نه راځي او هغه دې ښار سره نږدې دی. ای حاتم هلته مه ځه، واپس شه. خو حاتم چې ته منل، حاتم ونه منل. ده 2 سړي ورسره کړل او دی شهرکتان ته ورسولو. هغلته یو بادشاه اوسېدو. څوک به چې حمام طرف ته تللو نو هغه به یې منع کولو. حاتم هغلته ایثار شو او بادشاه یې دوست شو. هغه سره یې دوستانه جوړه کړه. تاسو ته ما مخکې هم عرض وکړی چې حاتم د ملګرتیا او د دوستانې ډېر تکړه و. حاتم هغلته ایثار شو او بادشاه یې دوست کو. هغه 6 میاشتې شهرکتان کې پاتې شو. دې نه وروسته حاتم خپل حال بادشاه ته ووایي. دی ډېر زیات خفه شو. د حاتم ډېر پویه کړو لیکن بې فایدې، ځکه چې هلته د منیر شامي شرط و، د حسن بانو واده و. لیکن هغه چې ته منل، حاتم په خبرو کې دا واده واغسته چې حاتم څه وایي هغه به پوره کېږي. په دې وجه بادشاه دله اجازت ورکړو. بادشاه 2 سړي ورسره شو او لوی غر ته یې ورسولو او ورته یې وویل چې دا د حمام بادګر لویه دروازه ده. حاتم ورسره د بادشاه کتان اجازتنامه هم وه. د سره دغه اجازتنامه وه. د سړو ته اجازتنامه وښودله چې دا د اجازتنامه مې راوړې ده. د وړاندې تلو اجازت یې وغوښتلو. هغلته د شاه کتان د طرف نه سړي ناست و. حاتم یې دروازې ته ورسولو. هغلته په دروازه په عبرانۍ ژبه کې لیکلي شوي دا طلسمات د باچا او مروت د زمانې وه. څوک چې ورشي واپس نشي راتلی. حاتم هیڅ پروا ونه کړه. هغه په دروازه کې داخل شو. 10 قدمه چې وړاندې لاړو چې ویې کتل څوک نه او نه دروازه وه. حاتم ډېر حیران شو. هر کله چې وړاندې لاړو یو سړی ولیدو چې هغه حاتم ته آینه وښودله. ده ووی چې زه نایي یم، هغه به غسل کول غواړي، هغه به هم ورسره ځي. چې ده سره څوک ځي هغه به هلته لامبي غسل به هم کوي. حاتم دا سړی ځان سره کړو وړاندې لاړو. حاتم یو ګمبتنما کور ته لاړو. بیا یو تالاب ته ورسېدل. نایي چې کوم دی حاتم ته یو لنګوټ ورکو، لنګ نی چې دا واله او ورته یې ووایي چې دې تالاب کې ولامبه چې پاک شي. حاتم کپړې وویستې یو طرف ته یې کېښودې یو لنګوټ یې وتړلو. تالاب ته چې څنګه کوز شو نو نایي د حاتم د سر د پاسه ګرمې اوبه واچولې. دغه وخت یو هیبتناک اواز شو، توره تیاره شوه، تیاره چې ختمه شوه نو حاتم یو داسې کور ته رسېدلی و چې هغې کې اوبه وي او اوبه اوچتېدې. حاتم زړه کې راغی چې بس اوس به غرق کېږي. بس غرق شو، په آخري شرط کې غرق شو. اوبه چې د حاتم مری پورې راورسېدلي نو حاتم لامبو شروع کړه. اوبه چت ته ورسېدې. حاتم په لامبا ستړی شو، په لامبو باندې ستړی شو. حاتم یو زنځیر نیولو سره یو اواز پیدا شو، توره تیاره شوه. څه وخت پس توره تیاره ختمه شوه. حاتم یو باغ ته ورسېدو چې د میوو نه ډک و. حاتم به میوې خوړلې خو مړېدو نه. یو هره میوه یې وخوړه او یو داسې ځای ته ورسېدو هغلته ډېر زیات سړي د کاڼي نه ولیدل چې د کاڼو جوړ و، بس کاڼي کېدل وه چې لنګوټ یې اغوستی و. هلته یو پنجره وه چې په هغې کې یو طوطي بند و. طوطي، شین طوطي هغه بند و. ده ووایي ای سړیه څه له ولاړې مرې؟ په پنجره باندې عبارت لیکلی و ای سړیه دا طلسم د کیومروت باچا جوړ کړی دی. ده ته الماس ډکوه په لاس ورغلې وه چې په وزن کې 300 مسقاله وه. د حضرت آدم علیه السلام زمانې نه والې تر دې وخته داسې الماس پیدا نه شو.
د محفوظ ساتلو دپاره دا طلسم جوړ کړی دی او هغه الماس یې دې طوطي باندې وخورولو. څوک چې دی په غشي ولي مړې کړي نو دی به د طلسم نه خلاص شي او که چېرې نه نو کاڼی به شي. دې پنجرې سره یوه لینده او 3 غشي پراته وو. په کرسۍ باندې حاتم ورته دغه غشي او لینده چې کومه ده په کرسۍ باندې پراته وو. حاتم هغه راواغستل، یو غشي وویشتو، طوطي ځان بچ کو. طوطي ورته وویل چې لرې شه، ته د دې قابل نه یې. حاتم تر زنګونونو پورې کاڼی شو او 100 ګزه لرې شو. حاتم دویم غشي راواغستو او چې دویم غشي وویشتو د پنجرې غاړه ولګېده. طوطي بیا ځان بچ کو. حاتم تر نومه پورې کاڼی شو. په دریم غشي باندې طوطي ولګېده او داسې هیبتناک اواز راغلو، توره تیاره شوه. حاتم خیال وکړو چې زه هم کاڼی شوم. سترګې وغړولې، نه حمام و نه طوطي و، البته د الماس یوه ټوټه پرته وه. حاتم اوچته کړه او د الله پاک شکر یې ادا کړو. حاتم شهرکتان نه واپس راغلو. بادشاه ډېر خوشحاله شو. حاتم الماس بادشاه ته وښودلو، ورته یې ووی چې یو ځل دا حسن بانو ته وښیم بیا به یې تا ته واپس راوړم. حاتم شهرشاه آباد ته واپس راغلو. منیر شامي ځان سره کړو او حسن بانو ته راغلو. ستړی ستومانه راغلو. د اووم سوال ټوله کیسه یې ورته بیان کړه. الماس یې ورته وښودلو. حسن بانو ته حاتم ووی چې ستا ټول سوالونه پوره شو، اوس خپله واده پوره کړه. حسن بانو ورته ووی چې زه تیاره یم. د منیر شامي واده حسن بانو سره وشو. مبارک شي. د واده نه پس حاتم الماس شاهکتان ته واپس کړو. حاتم څو ورځې د حسن بانو سره میلمه شو، پاتې شو او بیا خپل وطن یمن ته لاړو. خلکو د حاتم په ډېر جوش و خروش سره استقبال وکړو. حاتم د خپل وطن د دستور مطابق د واده چې کوم دی شهرزرین سره وکړو او د خپل باقي عمر یې ډېر په خوشحالۍ تېرولو. او دغه شان بیا ورسره چې کوم دی د حسن بانو او د منیر شامي واده وشو او هغوی هم خپل عمر ښه په خوشحالۍ تېرولو. د منیر شامي د یو ارمان دپاره دغه په ځان څومره سختې تېرې کړې دا حاتم تایي. دا ولې؟ دا صرف او صرف دې دپاره چې د هغه ورته شرطونه ایښي وي چې تاسو به دا شرطونه پوره کوئ او حاتم تایي هغه شرطونه د منیر شامي دپاره پوره کړل. اخرم یو وړه شندمره د وینه پس په بیا ستاسو نیغ په نیغه کمه مینه کم محبتونه چې را روان دي په 0937551221 باندې هغه به پکې شاملو. راځئ چې واورو د شکیله ناز په آواز باندې یو ښکلی شان سندره. د هغې نه پس بیا راځم. چېرته مه دی، خپل وطن ریډیو FM 90.8 او خپل کوربه سید عادل سره اوسئ. 0937551221 باندې به دې د مینه پس تاسو کالونه نیغ په نیغه اخلو.